حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې جنت کې بنه داخليږي هر هغه څوک چې هغه رشتہ داری کټ کوي، قطع رحمی کټ کوي، خپل خپلوانو سره تعلق پرې کوي، غم خادیو سره کټ کوي، الیک سلیکو سره کټ کوي، دا انسان به جنت ته نه داخليږي. دی حدیث ته معلومیږي چې د خپل خپلوانو سره ښه تعلق ساتل دا پکار دي. په دې باندې انسان رزق هغه برکت پکې الله غورځوي، په عمر کې الله تعالی برکت غورځوي. او د خپل خپلوانو سره بدسلوکي، ورانې، جنګ جګړې دا نه دي پکار. د خپلو خپلوانو سره اکثر خلک هغه ورانې وي معمولي خبرو باندې، او مونږ هغه ورانې کوو او ډېر عمر پورې هغه یو بل سره خبرې نه کوو، زور رازونه، نو دا نه دي پکار. یو اړخ نه خیر دی، زیاتې ظلم کېږي، بړ اړخ والا دې خیر داسې نه کوي، هغوی دې په نرمۍ سره راځي، هغوی سره تعلق نه ساتي،
نو د بل فریق له پکار چې دوی خپل غاړه ازادۍ تعلق ساتي پس دومره تعلق ساتي چې بس الله تعالی ته هغه غاړه ازاد وي او پرونی حدیث هم داسې ویلی چې لا يدخل الجنة نمامون چغلخور سړی هغه به جنت ته نه داخلېږي نو چغلخوري که انسان د یو انسان خبره بل ته رسوي په صلح طریق چې نیت یې دا وي چې د صلح وکړم اصلاح یې وکړم دا کار پکې غلط دی چې یا مطلب د زوی شکایت پلار ته کوي یا استاد ته کوي یا مشاورو ته ولګوي چې د ده اصلاح وکړي د اصلاح په غرض باندې هغه کې څه خرابي وي نو هغه خیر دی هغه کې ګناه نشته د شیطانۍ خبرې چې په هغې باندې دوو مسلمانانو فساد راشي او جنګ جګړه راشي نو دغه الله تعالی نه خوښوي او دغه شان دا حدیث مبارک چې هم چې مسلمان به د مسلمان سره بیا خپل د خپل سره کم از کم دا زیات تاکید راغلی دی ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک خپلولي کټ کوي دی به جنت نه داخلېږي شارحین فرمایي دې نه څه مراد دی دې نه مراد خو یا دا دی چې جنت ته په دې باندې نه داخلېږي چې دی به جنت ته وروستو داخلېږي وروستو او یا دا مطلب دی چې دی به دې کې وعید دی سخت وعید دی دا سړی ګناهګار دی که توبه یې ونه کاږله نو جنت ته به نه داخلېږي سزا به خوري که توبه یې وکاږله نو الله تعالی به جنت ته بیا داخلوي توبه وکاږل پکار دی او د ورانو هېڅ هم نه جوړېږي لږ عمر یې د سړي هغه په دې ورانو کې په جنګ جګړو کې تېر شي دښمنیانو کې تېر شي او ایسته چې بیا نو هغه لاړ شي آخرت ته د دنیا کې داسې زندګي پکار ده چې موږ خپل الله تعالی موږ به دې ته نه ګورو چې دا زموږ خپل دی دی ما سره بد کوي زه ورسره هم بد کوم نه دی ما سره بد کوي ما ته د الله تعالی حکم دا ته ورسره بد مه کوه همونږ خلک په دې ولاسه پړق نه خېږي که نه هغه د یو حده پورې خو ته به اسلامي تعلق نه کټې اسلامي تعلق څه دی سلام پې وکړه جواب پې واله ناجوړه شخوالی ورشه دننه نه ورځې بهر نه آواز وکړه ستا سپوز نن سبا خو دومره اسانه ده په ټلیفون سره رابطه وکړه د بل کس سره وکړه او ترور څنګه ده هغه تره څنګه دی بل څنګه دی بس دغه تپوس وکړو به دې هم هغه خوشحاله شي او که چا ورځې کېږي جوخوالی یې لاړ شه تپوس لی ورشه او د نورې نه دغه چې پکې کمي ده د ځان نه زیات کارونو دا ته موږ هغه خپلولي ګرانه کړي چې دې خواله به دا شی به وړې که نه وړې دا خو مال یې راوړی نو دغه شی موږ دا شی هم ګران کړی دی رواجونو نو ټیک ته دا دغه خوښوي اسلام خوښوي چې ته تحفه ویسې خو تحفه نه بدل نه تحفه ویسې تحفه دې ته و چې ته واپس د هغې تمه نه ساتې چې ماله به دا شی راوړي دغه شی موږ ته اشر ګران کړی دی نو خپله خپلولي زموږ نه هغه پاتې شوې ده نبي علیه السلام مبارک دا فرمایلي چې آخره زمانه کې به خلک خپل خپلوان پرېږدي مور و پلار سره به لرې شي مور و پلار به چې دی هغه ازارۍ به او دغه شانې به نه به لرې شي او یو مور و پلار خبره به نه مني د یاران دوستانو به مني خپل خپلوان به نه پېژني پردي به خپل کړي نو دغه ټول هغه حدیث او هغه چې دی سړی وګورو نن سبا نو په خلکو کې داسې چې خپل خپلولي مونږ هغه پرېښي لرې شوي دا سخته ګناه ده وعید دی په دې باندې خپل خپلولي قایمول پکار دي ساتل پکار دي د هغو سره غم قاضي ساتل پکار دي الیک سلیک اسلامي تعلق ساتل ورسره پکار دي الله تعالی دې ما او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قابلنا اللهم شاء ربنا هب لنا اللهم رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة